او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي 10 څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼ دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس چې یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې پړه کې دا فرض کې ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس دې چا ښکل کړي د الله خو د موږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو د موږ په شان لاس نشته خدای له خو د موږ په شان جسمیت نشته د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة الى جنت ناغلی او كانت ابيض من اللبن دا د پيو نه زیات سپینو سودته خطايا بني آدم د بني آدمو د ګناهونو تور کړی دی او زموږ علما لیکي وی چې کم سړی دا ښکل کی یا لاس ولا یو سی غلاس ښکل کی یا د لرې ځای نه ورته استلام وکوي اشاره وکړي داسې دا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي ګوره الله پاک خو هسې نه وایي چې مبارکن د برکت شی دی دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي ګناه تور کړی او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود به سترګې له عینان سترګې به نظر به پې کوي او جبه بی پاغی با خبری کئی باقی دسترگی او خبری سترگو بلیدل کئی او پا جبه با خبر کئی او چه چا پا سی طریقه دا اللہ دا رضا دا پارا دکا مشرکانم پا کی تواف کردی او دی خکل کردی چه چا پا سی طریقه دا اللہ دا رضا دا پارا دا دی حجر اسود خکلا کردی دا اشاره و تا کردی دا ولی گوتی ولی دی خکل کردی نو اغلب دا خدای پا دربار کی گوئی کئی چه دی سڑی زما تعظیم کردی ستا پا مخلا دا خکل کردی دا مال اللہ سرون لید د ما ته د لرې دی نه اشاره کړې دا لوی برکتي کاڼ دا پکې آدم علیه السلام کې اوس هم دومره راشي په حجر اسود چې څوک ورنږدې کېدی شي د دنیا خلق چل خو چاله نه وردي د دنیا خلق پرې راغونډ شي یو له زور کوي بل له زور ورکوي هغه چغې جوړې کړي چې د حد نه بیا زنانه د سړو په دې منځ کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انخطي یقین په خدای کې بیا دې معافي چې خپل خد او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخ نه لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په منځ کې دا خد انخطي یو طرف نم سړی او بل طرف نم سړی او لوپټه د ډیرو زنانو نه غورځېدلې سر یې ببر شوی وي او چغې وباسي دا زنانه چې ګیره شي چغې یو لوی غوبل یې جوړ کړی او دارنګې سړي زور کوي په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی را پسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوي او ښځه به راشي او د پورې به جوخته وجنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا شه چې زه پکې سر وردن نه کړم ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شه وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا ښځه او سړي یو بل سره جنګېدل حرام دي حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول یو بل د دیکې ورکول او ښځو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام نو دا قمقل سړی چې د مستحب دپاره حرام کار کوي یو لوی مولوي صاحب وفات شوی دی ډېر لوی سړی لوی عالم و الله دې وبخي نوم یې درته نه علم ما ته یو ځل وي مولانا د زوی نوم یې واغې شوې د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وی چې دا مې پړار ماني په ما خامخا ښکلی وی بو مې تلل وی چې بو مې تله حجر اسود ته مې ورنږدې کړه وی هغه کاسه ده که نه داسې سپینو زرو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده په هغې کې سړی سر وردن نه کړي هغه په لاس ونیسي وی هغې کې مې وله سر وردن نه کړ چې حجر اسود ښکل کړي وی ښه زور مې وله سر له ورکړه او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کړي وی ښکلې کړه زه ترې راووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسئ بیا به لاندې خپېړه مې کړي او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو ما ورته وی چې خوند یې وکړه حجر اسود دې ښکل کړه څونه رش وټېلو وی ما ته وایي چې ما کوم ځای ښکل کړه ما وی د پلانکۍ لور ما له دې بیخ وویسته ما بوتلې پټېل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله په کاسه کې وردن نه کړه شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه کړه وی زه دې کوم ځای وي چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه
او د هغې سر دې وردن نه که زه دې په دې پرېښودم پردی ښځې له سر وردن نه که په هغې دې ښکل کو موږ دې داسې پرېښود داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپله او پردی پکې نه پېژنې دا مې درته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپله او پردی پکې نه پېژنې چې دا د ما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چیغې وایي دا ښځې زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خواشه مه کوې ما په خپله یو پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو خواشه یې کړه دې له څه جواب ورکړ نو ګوره د مارونو زنانو له خو بلکل نه دي پکار زه به یو مزېدار خشته مثال درکړمه تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته لمونځ او چې واپس راووته نو څه وایي یاره وایي ارمان دی چې داخل شوی نوم نه ښه به وه الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچوه امت به مې څه وایي هغې به وایي چې حضور پاک درنه شوي دي مونږ هم درنه کېږو او دا ټول امت خو درنه کېدی نه شي امت مې پریشانه کې واچي او بی بی عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وایي ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې د ما بیبي وردي چا انکار کولی شي اوس که یو بادشاه وایي چې د ما بیبي وردي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې ور دننه شوی وي 2 رکعات یې کړي نو د مټه یې ونیوله نوری وسته حتویم لا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د نابي مبارک لاندې وایي عایشې دلته 2 رکعاته لمونځ وکړه دا د بیت الله حصه ده دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تلې ده موږ ولې دننه لا نه ړو ښځې به ووایي چې دې ځای کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ وکړو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلوم ما ته نه کیدی شي وی خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکې حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک فرمایي وی طوفي من وراء الناس چې طواف کوي د خلکو شاته کوه شاته کوه نن سبا به ښځې رانږدې شي د حجر بیت الله په خوا کې په هغه ټیل کې په خدای یقین وکړه په دې سړو کې ورننوځي بس یا د خدای نیکبختي ثواب ګټي او عذاب ګټي ښځې هسې هم ډېرې شوي دي او چې خلک ځینو یو سړی ځان سره لس بوځي او ښځې به ډېرېږي خفه کېږي ما خوشحاله شئ رسول الله مبارک فرمایي وي قیامت طرف ته چې زمانه نږدې کېږي ښځې به ډېرېږي او اخره زمانه کې به ښځې دومره ډېرې شي چې د یو سړي په سر به 50 ښځې